بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. مظفر شاه یم او تاسو ګورئ ایم پی نیوز. ګرانو کتونکو، په څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پوره دنیا کې کومه دغه وبا چې راغلې ده د کرونا وایرس په نوم باندې، او په پوره دنیا کې د خپل تباکارۍ چې دی هغه د غیر روانې دي. پاکستان هم د دغه وایرس نه متاثر دی او په مختلف علاقو کې د دې دلته کې هم هغه نقصانات چې دي هغه روان دي. خبره کو د سوات او په سوات کې هم د دینه چې کوم دي مختلف کیسونه مخې ته راغلي دي، ډیتس هم مخې ته راغلي دي او د دینه چې کوم دي ډیر خلک متاثر دي. نن زموږ د پروګرام چې دی دا موږ په دې حواله باندې ارینج کړی دی چې کم زموږ خلک چې دی خاص کر پښتانه چې دي هغوی دغه وبا ته اوس هم د یو مذاق په شکل باندې یا د یو ډرامې یا د پروپاګاندا په شکل باندې ګوري، کوم چې ډیره انتهایی خطرناک خبره ده. تر څو پورې چې موږ دا شی سیریس نه اخیسته او موږ د دینه د خپل احتیاطي تدابیر نه خپل کړي، نو موږ د دینه بچ کېده چې هغه ګران دي او دغه موږ د ځان سره چې کوم دی خپل خاندان او خپل پوره محله یا پوره علاقه چې کوم دی هغه هم په خطر کې اچو. نن به موږ په دغه باندې خبرې اترې کوو. زموږ سره په پروګرام کې مختلف ګیسټ وي، چونکې په کوټه کلی کې هم یو دوه کیسونه مخې ته راغلي دي پازیټیو، او د هغې سره کوم دی دلته کې هم یره طرحه هم خورا شوې ده او د زموږ د کلي چې کوم دی د کوټې د دې خلک چې کوم دی نو هغه هم دغه وبا ته چې کوم دی د یو مذاق یو پروپاګاندا میجارټي خلک چې دی هغه ته اوس هم په دغه نظر باندې ګوري. موجود دی سره په پروګرام کې د کوټې پیرانو کلی سره تعلق لري محمد ریاض باچا، څوک چې د اګریکلچر سره تعلق ساتي، د اګریکلچر فیلډ سره تعلق ساتي، هغوی د چونکې د زمیندارو سره هم واسطه لري د هغوی سره. نو د دوی سره به خبرې اترې کوو چې دغه خلک په څه نظر باندې ګوري او د دوی په کلي کې څه صورتحال دی. محمد ریاض باچا خپل پروګرام کې درته هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم او ډیره شکریا مظفر شاه او د ایم پی نیوز چې هغه کم هغه سیزونه چې په هغه په معاشره کې شعور پیدا کوي او هغه خبرې چې هغه ضروري زموږ د خلکو لپاره هغه تاسو د خپل چینل په وساتت سره مونږ خلکو ته او د باقي خلکو ته رسوي. نو د دې ټولو تاسو ډیره مهرباني او زما په خیال دا یو ډیره اهم ذمہ داری ده چې لکه مونږ ټول په دې کې کردار ادا کول پکار دي او تاسو د خپل چینل په وساتت سره چې دا کم مهم شروع کړی دی نو زه ورته ډېر په یو ښه نظر ګورم او دغه خبره بالکل ستاسو ټیک ته کومه چې تاسو ذکر وکړه چې یاره زمونږ خلک نه مني که نه، نو د هغې اوس سړی حیرانېږي چې بای اخر هغه کم وجوهات دي چې یاره یو سړی دې ته د شک په نظر ګوري. د هغې ورته دا د مظفر شاه ګوري دې سیز مونږ به حیثیت مسلمان، زه خو دې ته به حیثیت مسلمان زما اپروچ خو دا دی چې باید دا الله تعالی دې یو څیز راویستو که تاسو وګورئ نو په دې کې زموږ لپاره یو ډېر غټ سبق پروت دی او دا حقیقت ته چې دا یو ډېره غټه مدرسه ده چې دا کوم څیز راغلی کومه وبا چې راغله نو که موږ وګورو نو د الله تعالی مخې ته د ټول طاقتونه د ټول قوتونه چې کوم دی بېوسه دي. دا دې یو څیز راغلی دی. ما مخکې هم یو پیره ویلي و چې باید دا خو نه تو په ایټم بم باندې د دې مقابله کولی شي، نه په توره ټوپک د دې مقابله کولی شي، نه په مال دولت کولی شي. او د دې یو تر اوسه پورې کم ساینسدانان دي، کم ماهره خلک دی، کم پوهه خلک دی، هغوی د دې تر اوسه پورې دا یو علاج راایستی دی چې باید احتیاط. او که احتیاط ته تاسو وګورئ نو هغه ټول هغه څیز دی چې هغه زموږ په اسلام کې د مخکې نه د 1400-1500 سال مخکې نه مونږ ته چې دی نو زمونږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې خبرو ذکر کړی دی چې باید کم دی د صفایي چې دی نو هغه نیم ایمان دی. اوس که دې بیمارۍ کې ته وګورې څومره چې دنیا د هغه په دې زور غورځوي چې باید تاسو د صفایي خیال سره ټیک ده که نه. داسې که ته وګورې چې یاره باید پیغمبر داسې حدیث شته دی یاره باید د یو بیمار اوښ سره به چې کوم دی نو تو به کم صحتمند اوښ چې دی نو هغه به ورسره نه ودرې. نو باید دا وبا هم راغلي دي او اوس هم راغلي ده که نه، او بس دنیا ټوله په سر راغیستې ده او موږ سره په موجوده وخت کې صرف یو څیز دی
هغه د احتیاط. نو پکار دی چې موږ احتیاط وکړو. بالکل تاسو خبره صحیح ده. زموږ سره تاسو موجود اوسئ په لاین باندې. محمد ریاض باچا زموږ سره د جرمني نه، حیدر علي باچا هم په لایو دی زموږ سره، هغه مرګري شوی دی. دا غوونه معلومات کو چې په جرمني کې څه صورتحال دی او د اغاز خلک چې کم دی هغه د وبا ته په سن نظر باندې ګوري. حیدر علي په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایو. ډیره مننه. لاول خو تاسو ته سلام کوم، ماماجي ته سلام کوم او ویلرم وعلیکم سلام. جرمني کې خو یو څو ورځې نه حالات چې دی دا لږ نارمل طرف ته راغلی وو، مطلب کیسونه ډېر کم ریپورټ کېدل. نو دو لاک ډاون ختم کړو او مارکیټونه او دکانونه دا تقریبا کولاو کړل ټول. نو دا د تیر شوي منډې نه نو د هغې په وخت باندې هغه ریټ چې دی هغه بیا سیوا شوی دی. د هغې ریزن دا دی چې خو راووتو دکانونو ته ځي، مارکیټونو ته ځي، نو دو خو مطلب یو میټر ګیپ ساتئ، خو چې کله یو ځای کې ګڼه شي نو بیا ډېره ګرانه شي که نه. او بل ماسک لازمي دی دلته، که ماسک د چا سره نه وي نو په هغو باندې جرمانه لګوي که نه. او بس کارونه مارونه هر څه دوباره سټارټ شوي دي، خو دا ده چې ریپورټونه لکه مطلب ډېر زیات شو. حیدرعلي دا راته ووایه چې هلته کې عوام چې کوم دی د جرمني عوام چې کوم دی یا تاسو هلته کې پاتې کېږئ، نو هلته کې خلک دغه وبا ته په څه نظر باندې ګوري او څه وایي چې یاره دا څنګه چې په پاکستان کې یا پښتانه سیمه کې دا خبرې کېږي چې یاره ډرامه ده، پروپاګنډا ده، ګپ دی، نو د هغه خلک د هغه عوام چې کوم دی هغه په څه نظر ګوري دغه ته؟ نه نو دا خو ډرامه خو نه ده، دلته خو عوام خو د دې ډېر سیریس دي، خپل مکمل لکه خپل خیال ساتي. او ډرامه خو دوی سره په ذهن کې دا راځي نه ولې چې خلک دې مړه شو، چک چاپېره په اټلي کې څونه خلک مړه شو، په فرانس کې څونه مړه شو، نو لکه خو ډېر زیات تعداد دلته په جرمني کې خو خیر تقریبا 5000 پورې کسان مړه شو. نو لکه د دې خلک دې هغه د وبا ته ښه سیریس نظر باندې ګوري او خپل احتیاط کوي. ټیک. د جرمني کې چې کوم پاکستانی سټوډنټس پاتې کېږي هغوی ته څه مشکلات دي؟ تاسو هم چونکې هلته کې د ایز ا سټوډنټ ژوند کوئ، نو څه مشکلات دي هلته هغوی ته؟ نو سټوډنټس خو دا دی چې یونیورسټیانې بندې شوي دي او چا چې پارټ ټایم جاب کوون نو لکه هغه خو ځکه چې هر سړی خپل احتیاط کوي که نه، نو څوک به تلل او څوک نه تلل. موږ د پاکستان کمیونټي خو دا ده چې دوی خو به ښه ریګولر جاب ته تللو او د هغې ریزن دا دی چې زیاتره کسان ته پکې مطلب اوس پازیټیو راغلي دي او اوس په کورونو کې ناست دي کوارنټاین کې. نو بس دغه تکلیف دی چې اوس ملګري دی بل سره کنیکټډ دی، بس دا یو ته ټلیفون کوي موږ له سودا راوړی بل دی که نه. نو له اوله پورې د انډین چې ول نو دوی خو لکه ځان دوی خو کارونه مارونه پرېښودل او بس په دې اوله کې چې کله دا رالو او زمونږ خو چې تا ته پته ده موږ سوچ کوو چې یاره دا یو مذاق غونته کې دی، نو بس بغیر لکه د ګلوز نه او ماسک نه او بار ګرځېدو نو زیاتره کسان پکې افیکټ شوي دي که نه. صحیح. اوس نو خو الحمدلله ښه ده، څوک پکې لا داسې مطلب سیریس کیس پکې لا نه دی راغلی او نور دغه حالات دي. احتیاط پکار دی. بالکل تاسو زموږ سره اوسئ حیدر علي باچا. محمد ریاض باچا کوټه کلې په تحصیلي بریکوټ کې او بیا خاص کر ستاسو محله چې کومه ده پښتانو کې که موږ وګورو نو هلته کې هم څه سیمپلز اخیستلی شوي دي، خو د هغې باوجود چې کوم دی نو ستاسو په دغه محله کې لاندې که وګورئ نو دغه ځای ډېره ګڼه ګوره وي او اوس هم خلک هغه سیریس هغه شی نه اخلي. ستاسو چونکې تعلق واسطه هم راځي د دغه زمیندارو خلکو سره، څوک چې په پټو کې کار کوي او دغه خلک به څنګه پوهه کوو، دا په څه طریقه پوهه کېږي؟ د ټولو نه اول خو زه حیدر علي هم د جرمني نه د پروګرام کې په شاملېدو باندې په خیرالی ویم. مظفر شاه زه خو لکه مطلب دا د انډیویجوالي چې څومره زه یا خپل دکان ته وتی یم یا زمیندار راغلی دي یا ایون زه په دې کلي کې لکه دا زما خیال دی چې څومره وخت وشو نو د جومات نه ما په خپله ځان منع کړی دی که نه.
بیا چې د هغې نه علاوه چې دی نو د ګڼو ځایونو له زه په خپله نه ورځم چې څومره کسان میلاویږي ټول په دې خبره باندې زه پوه کوم چې باید دا داسې یوه خبره ده. مظفر شاه اصل کې د خلک په دې فلسفه پوه نه دی، د دوی په ذهن کې دا یو شی دی چې باید دا مرض خو ځکه دوی ته ځکه داسې ګپ کوي چې یاره دوی دا وایي چې دا مرض راغی او دی خو لکه مطلب دا دی لکه دا خلک راکیب ما نه باسو دا خلک ټول مړه شو لکه دا خو داسې یوه خبره ده که نه. هلند د دې مرض په قصه باندې لږ چې دوی ځان پوه کړي، زه خو هر سړی پوه کوم. بل ستاسو د هغه هم اکثر ګورم تاسو هم د خپل طرف ډېر زیات کوشش کوئ، ډاکټران که وګورئ، زموږ میډیا که وګورئ، مطلب دا د ټي وي وګورئ که نه نور دا مطلب دا چې څومره دا سوشل میډیا ده نو په دې باندې خو لکه دومره زیات دغه شروع دی د هغې باوجود چې کوم دی د خلکو په ذهن کې دا خبرې نه کینی. د دې مرض مسله دا ده چې دا مرض داسې نه دی چې دا خلکو ته ولګي او خلک دا مرض به خلک وژني. که فرض که داسې وي نو په دنیا کې خو په اربونو خلک دی، په کروڑونو که نه. دا مرض داسې مرض دی د دې خطرناکه خبره ده د سپریډینګ چې دا د یو نه بل ته لږ ډېر زر خورېدل. په دې کې مسله دا ده څنګه چې تا په خپل دغه کې هم ویلي دي، پرون پروګرام کې هم ویلي دي چې د دې نه غټه مسله دا ده چې زموږ په کور کې مشران دي، مور و پلار دي، په کلي کې مشران دي، ضعیفه کسان دي، هغه الریډي د هغوی امیونټي کمزوري ده، هغو ته مسلې دي. د دې مرض دغې خلکو ته چې کوم دی خطره زیاته ده. موږ دا وایو دې خلکو ته چې پای کې دي شي ینګ کسانو ته سوه نه وایي، هغې کسانو ته سوه نه وایي چې هغه مطلب دا د هیلدي دي، خو هغې خلکو ته چې هغه کمزوری دی دا مرض د هغې خلکو لپاره خطر جوړېدی شي که نه. نو څه ووایم لکه دغه لاندې په خوړ کې دې ټولو کسانو ته ما ویلي دي اکثر چې زه په دې لاره تېروځم د ګاډي نه بې اواز وکړم، زه یم لکه تاسو ګڼه ولې جوړوئ، تاسو په دې خبره باندې نه پوهېږئ څوک خاندي څوک سوی څوک سوی. نو اوس یاره په خپله دا سوچ کوم چې اوس څنګه به پوه کړو دا خلک لکه زه خو یو سجیشن زما د طرفه احتیاط چلوم که نه. او په دې وجه باندې هر سړی دې دا سوچ کوي چې بای څه نه وایي. یو سجیشن زما د طرفه دی چې په دې محله کې چې کوم دی جوماتونه دا اواز زما خیال دی لږ هغه شو پوره زیات جوماتونه دي، نو که فرض که داسې وشي چې یاره دا خلک خو د جوماتونو نه هسې هم نه منع کېږي ځي خامخا جوماتونو ته، د دغې جوماتونو په ذریعه باندې زموږ امامان صاحبان چې دي هغوی سړی پوه کړي او په دغه خبره باندې چې یاره تاسو لږ ټې فاصلې وساتئ، لږ د ځان خیال وساتئ، لږ دغه سوشل ډسټنس چې کوم دی دا خامخا پکار دی. نو زه هم دغې طریقه به هم ښایي که څنګه؟ نه دا خو ما زه خو داسې جومات ته زیات نه یم تللی، خو زه بله ورځ چې کوم د دې حکومتي او د دې حکومت او د مفتیانو زموږ علماو چې کوم نکاتو باندې اتفاق شوی دی نو ما هغه کاغذ ما ته یې راکړو، ما هغه جومات ته خپل جومات ته ویوړو. نو په دې خبره خو زه دغه کوم چې کم از کم زموږ د پیرانو کلي په شلتارو جومات کې خو لکه ماشاءالله په هغې باندې عمل درآمد شروع شوی دی چې کوم دی نو هغه خپل ډسټنس چې کوم دی برابر ساتي او چې ما یې کوم پروګرام ولیدو نو هغه باندې چې کوم دی بل کسان کم هم وي مختصر تراویح کوي او چې کوم دی خپله فاصله هم ساتي. ښه خبره ده لکه اوس دا وایرس دا مسله داسې مظفر شاه چې د وخت لپاره نه ده، اندازه دا ده چې دا به د ډېر وخت لپاره وي. نو موږ ته پکار دا دي چې موږ ځان پوه کړو، موږ هغه احتیاطي تدبیر اختیار کړو او څومره زموږ اکټیو موږ د بهر ته روزګار له وځو، خو چې موږ ماسک لګولی موږ د چا سره لاس نه میلاوو، بره ګڼه نه کوو، چا ته نږدې نه ورځو، ګڼې له نه ورځو، ګڼه نه جوړو. بالکل زما خیال ده چې دغه په دغې خبرو باندې موږ د خپل ژوند تېرو نو دغه به یوه ښه خبره وي که نه. او د دې به موږ ته ډېر مثبت دغه راوځي، د هغې ریزلټ په دی چې موږ ته به کیسز ډېر زیات نه راځي، زموږ ګورمنټ ته زموږ هیلث سیکټر ته دې ته به پرابلم ډېر نه جوړېږي. او په دې طریقه به ورو د وخت سره موږ د دې وفا ده چې کوم ده انشاءالله الله تعالی ډېر په ښه طریقه سره پورې باسي. بالکل امین. الله دې وکړي چې همداسې تاسو وکړه نو پیرانو کې بالکل پیرانو کلي کې چې دی نو زمونږ چې کوم ملګری د بختیرومو د هغه ورور شوکتو
نو د هغوی اوښې ته چې دی نو او د هغوی خور محترمې ته هغوی چې په پېښور کې دي او د هغوی ټسټونه شوي دي پازیټیو راغلي دي. بیا د هغوی نه هم چې کوم ټیم راغلی و زموږ د هیلث ډاکټر فخري عالم په دغه کې جی تاسو د هغې فالو اپ کړی و او هغه چې دی نو هغه د هغوی نه سیمپل یې اخیستي دي خو د هغو ریزلټس لا راغلي نه دي. موږ هم په انتظار کې یو. نو که فرض که هغه کسان په خپله چې کوم بختیروم دی یا د غرونه دي نو هغوی ښه جی باقاعده په احتیاط سره پاتې کېږي. هغه د کور نه ننوځي. هغه په کور کې هم چې کوم دی په ځان له کمرو کې ناست دي او ډېر په ښه بالکل طریقه باندې چې کوم دی نو هغو هغه آیسولیشن اختیار کړی دی او چې دی نو امید دی چې یاره دا مرحله په ښه طریقه باندې هغو فیس کړي. امين امين الله دې وکړي چې همدغه سوي او دا بقایا چې کوم کیسونه دي د دې رزلټ هم نیگیټیو راشي او الله دې وکړي چې زمونږ د کلو دا خاص کر د کلو دا خلک چې کوم دي د الله په د دې راولي چې د دې وبا نه ځان وساتي. حیدر علي را سره موجود دی. حیدر علي موږ نن د دې لپاره په پروګرام کې د جرمني نه شامل کړی دی چې هغه چونکې په جرمني کې دا کیسونه هم ډیر زیات دي د ډیث چې هغه هم ډیر زیات شوي دي مړي هم ډیر زیات شوي دي. نو موږ د دې لپاره حیدر علي د ځان سره شامل کړی دی په دې پروګرام کې چې هغه زموږ د خلکو له هم ورکی چې را د دا څومره خطرناک شی دی او د دې نه ځان ساتل پکار دی. حیدر علي سو ویل غواړي چې هلته کې مړي شول هلته کې څومره خلک د دې نه افیکټ لږ واضحه کوي زموږ د کتونکو ته چې پوه شي. د دې جماعتونو په حواله سره به زه تاسو ته دا خبره وکړم. د ماماجي دا خبره کوله دلته چې څنګه جماعت ته لکه دغه لاړو نوټیفیکیشن لاړو چې جماعت تاسو بند کړئ نو لکه اتفاقا ټول یو اتفاق وکړو چې جماعت بند شي بس هغوی اعلان وکړو په خپل خپل کورونو کې لمونځ کوئ که نه لکه په دې کې دونه خبره نه وه. باقي د دې لکه اوس زمونږ ماماجي دا خبره وکړه چې ځوان دی هغه خو به ټیک شي خو چې کور ته لاړ شي دا سره نور خلک کانټیکټ کړي نو تقریبا څه د 1.5 لک د پاسه خلک افیکټ شوي وو نه که د 2 ورځو مخکې تر اوسه پورې. نو خو دلته سیستم جدا دی. دلته سیستم دا جدا دی چې دلته مطلب د ګورنمنټ دا روز چې په کمره کې 2 کسان نه پاتې کېږي که نه هغه جدا جدا کمرې که خویندې وروڼې د هغو جدا جدا کمرې او بل لکه مور پلار نو هغه هم جدا کور کې او بچي هم په جدا کور کې نو لکه هغه کانټیکټ دی هغه د یو بل سره دونه نشته دی. صحیح. د دې ریزن دا و چې هغو چې کله دا وکړو نو هغو بیا دا وایي چې کم بوډاګان دي دا به مکمل د سره اړو د کوره راوځي نه کم چې د 50 سال نه اباو او کم چې ینګ دي دوی به هم لکه مطلب هغه ورکینګ اورز کم کړل چې 14 غنټې یا 10 غنټې په هفته کې به کار کوي او لږ لږ نو د هغې د ریزن د هغې د وجې نه چې دوی هغه حالات ډېر زیات په کنټرول کې کړل. هغه کیسونه به راتله خو مرګونه ډېر د ایټلي په نسبت باندې د سپین او د فرانس په نسبت باندې که نه د یو کې په نسبت باندې. نو د دې ټولو نه غټ ریزن چاته دا و چې د خلکو تعاون د دوی د خلکو عوام خپل ګورنمنټ سره تعاون فرض که تعاون نه کولی نو دا خو به نه کېده که نه اوس چې دوی دا لاکډاون کولاو کو نو اوس لکه مطلب کیسونه سیوا شو دا زنداره چې بیا خلک کوتو که نه نو تعاون اهم دی. بل دا چې که چاته څومره رالو هغه ته به کال وشو د هیلث سنټر او هغه به ورته وشو چې ته به اوس په کمره کې په خپل روم کې دا ستا علاج دی په خپل روم کې او نمبر یې په ډول کړی ایمرجنسي نمبر یې که فرض ان کیس دا تبه خو به د باندې دي راځي خو که فرض کا ستا تکلیف ته سیوا کېږي نو ته به د امبولینس ته کال کې او دا هغې پورې که فرض کې چې تبه یو بس په خپله کمره کې به بند ناستې که نه نو یو دا خو لکه دا هغوی چې دغه علاج دی. نو اوس په پاکستان کې موږ د ګورنمنټ عمران خان وی تاسو په کورونو کې کېنئ که نه دا علاج دی که تاسو یخني ټوخي په کورونو کې کېنئ په خپله کمره کې ځان په خپله آیسولیټ کوي نو خلک خاندي وي د حکومت سره په قانون کې نشته پلانې نشته ډینګې نشته اصل د دې علاج هم دغه دی چې فرض که تاسو خپله کمره کې په خپله آیسولیټ کا د دې خو بل څه علاج دی که فرض تا تکلیف درته وي به تاسو هلته شفټ کوئ چې هلته ته وینټیلیټر شي نه ولګي نو تعاون لږ ډېر زیات پکار دی د خپل حکومت سره. بالکل څنګه چې تاسو د حیدر علي خبرې واورېدې هغه په جرمني کې نن سبا خپل ژوند تیری د هغه ځای صورتحال تاسو هم واورېدو او د هغې په مقابله کې تاسو زمونږ چې کوم زمونږ علاقه ده زمونږ خصوصا د سوات خبره کوو نو دلته کې هم تاسو
په خپل باندې دغه صورتحال ویني چې خلک بالکل سیریس نه دي او څنګه چې حیدر علي وایي چې د اغزي خلکو د حکومت سره تعاون کړي دي ځکه په دغه وجه باندې هلته کې دا شی چې کوم دی د وبا چې کوم ده د ورځ کنټرول کیږي او حکومت چې کوم دی په هغې باندې هغه خپل دغه مضبوطی ورو نو د هغې غټه وجه دغه ده چې هغه د عوام چې کوم دی هغه د حکومت سره تعاون کوي زموږ خلک چې دی نو که تو دکاندار ته وایي چې دکان ته مه راوځه نو هغه وایي یاره زه به خورمه څه نو دا خبره خو په خپل ځای باندې صحیح ده خو په هله څه وخورې چې تو ژوندی پاتې شي نو دغه وبا چې کومه راغلې ده نو د دې نه خو یو ملک نه دی بچ د دې نه خو ټوله دنیا متاثره ده د دې نه خو هر ځای متاثره دی هر انسان دی متاثره کېدی چې بیا څنګه چې موږ خبره کوو محمد ریاض باچا وایي چې یاره که تو ځوان کسې تو بهر ګرځې یا مزدوري کې یا بل چکر له لاړې چا سره نو خو تا ته هوش و زه سیستم برابر دی تو ځوان یې خو دا به تو ځان سره کور ته ویسې په کور کې هر سړی چې کوم دی مور او پلار لري هغه د ژوند په هغه حصه کې دي چې هغوی نور زموږ په کورونو کې خو اکثر چې موږ ګورو پښتانه کورونو کې نو دلته کې مشرانو ته چې کوم دی یا هاي بلډ پریشر دی یا شوګر دی نو دغه مرضونه دي نو چې کله ورسره دا ملګري شي نو بیا خبره ډېره انتهایي خطرناکه شي موږ همیشه وختن په وختن باندې چې کوم دی ایم پی نیوز دغه کوشش کوي خپل حد کوشش کوي چې موږ په خلکو کې په څه نه طریقه باندې اویرنس راوړو دغه اګاهي پکې پیدا کړو چې دا شی خطرناک دی تاسو د خپل ځان خیال وساتئ د خپل چاپیریال خیال وساتئ د خپل خپلوانو خیال وساتئ نو په دغه باندې زموږ د نننې پروګرام د خپلو دواړو میلمنو په اخرنی میسج اخلم او بیا به د خبرونه راغونډو محمد ریاض بچا څه پیغام ورکوي زموږ کتونکو له مظفر شاه ماته خو دا اوس صحیح نه راځي زه پوه نه شوم ستاسو په خبرو باندې یا خو زما د دې موبایل له بیټري لږ ډاون شو یا په دغه وجې خماوي پیغام خپل ورکوي بس دغه خبره مې وکوله دي عوام ته څه پیغام ورکول دي دا خبره مو وکړه او جی او بالکل نو مظفر شاه زه په دا خبرو کوم خپل خلکو ته او څومره چې زموږ د کوټې یا تحصیلي بریکوټ یا ایون پورا ډسټرکټ سوات کې که څوک زموږ د پروګرام ګوري نو مهرباني دې وکړي او په احتیاطي تدابیرو باندې د خپل ژوند واچي او داسې دومره ګرانه خبره نه ده په هغې کې دغه خبرې راځي بار په میډیا باندې شو کېږي چې مطلب دا دی په کور کې فرض که مشران یې سپیشلي د هغو لحاظ دې وساتي که څوک مشران نه وي کشران یې بیمار د هغو خیال دې وساتي داسې یو سوچ دې وکړي چې یاره بای زما د وجې نه احتیاط ځکه کوم یو سړی د هغه په ځان پروا نشته هغه دا وایي چې نه مړه څه نشته خو هغه دې دا سوچ وکړي چې یاره که زما د وجې نه بل چاته نقصان رسي نو ولې دې ورسي او د هغې دپاره چې یاره ته نقصان ونه رسي د هغې دپاره دې زه احتیاط کوم احتیاط دا دی چې دې لاس نه میلوئ دې بره ګڼه نه کوي دې ګڼونه نه ورځي دې مطلب دا دی چې لاس وینځي دې سینیټایزر استعمالوي دې ماسک استعمالوي دا اوس هم ما سره په دې جب کې د ماسک پروت دی خو ما تاسو سره دا خبرې کولې نو ما هغه ماسک لرې کړو نو بس دا دې کوي او دا څنګه چې حیدر علي ووایي چې دا تعاون موږ د خپل ګورنمنټ سره پکار دی خپل زموږ څومره هیلث ډپارټمنټ دی هیلث سیکټر دی زموږ ولې چې هغوی ته هم ډېره ګرانه ده ډاکټرانو ته پیرامیډکس ته دې ټولو خلکو ته دا کیسز ځي دا پیشنټ ځي او هغوی ډیل کوي نو د ټولو نه اولنی خطره خو هغوی ته چې یاره مرض هغوی ته فرض که ټرانسفر شي نو موږ ټولو له هیلپ پکار دی او دا زموږ ملک دی او زموږ وطن دی زموږ خپل خلک دی نو موږ له په یو مثبت انداز باندې تاسو چې کوم پروګرامونه کوئ پکار دی چې هغې ته موږ په غور باندې غوږ دو او هغه موږ په پازیټیو هغه کې اخلو هغه موږ شیر کوو هغه چې دی نو ډېرو خلکو ته هغه پیغام رسي او په هغې عمل درآمد کوو نو انشاءالله یو د پینډیمیک د وبا خپل یو ګرافي هغه ګراف چې دی روان دی نو انشاءالله امید دی چې دا به دومره اوږده خبره هم نه وي په دې میاشت دوه کې به انشاءالله زما امید دی چې د دې وبا نه به انشاءالله چې موږ وځو او الله به خیر کړي خو صرف دا ده چې دغه احتیاطي تدابیر دي زما خو ټولو ته دا ریکویسټ دی دا عرض دی
چې د خپل ځان لپاره کوي خو ډېره ښه ده، که د خپل ځان لپاره نه کوي د خپلو نورو خلکو دپاره، خپلو دوستانو دپاره، خپلو مور و پلار دپاره د دې دپاره د احتیاطي تدابیر اختیار کړي، نو دا به ډېره ښه وي. ډیره مننه محمد ریاض باچا ستاسو خوږو خبرو. ګرانو کتونکو زموږ سره زموږ یو بل ملګری هم زموږ سره په لایو راغلی دی اسلام آباد نه، نوید صاحب، د هغوی هم د ځان سره په پروګرام کې شاملو او د هغوی اوپینین به هم اخلو. نوید صاحب تاسو زما आवाज اورئ؟ هلو نوید صاحب تاسو ته زما आवाज درځي؟ جی بس راځي، आवाज راځي، صحیح شو. تاسو ته د ټول نمخ کې خو په خپل پروګرام کې هرکلی وایو او بیا به درنه دغه اسلام آباد کې ژوند کوي خپل، نو الته کې څه سچويشن دی د کرونا په حواله سره، او بل زموږ پروګرام چې کوم دی نو هغه نن په دې حواله باندې دی چې زموږ خلک چې کوم دی تر اوسه پورې د وبا چې کوم ده یا د مرض چې کوم دی دا سیریس نه اخلي، سو ول غواړي په دغه حواله باندې. بالکل جی، یو خو ډیره مننه تاسو د پروګرام لپاره. بل دا خبره واقعي د زمونږ عوام کې چې دا مسله مونږ سیریس نه اخلو. اول ټایم کې خبرو کو چې دا اولنې هفته او دویم هفته چې کومه په هغه کې خلکو لګ احتیاط وکړو، خلک سایډ ته شو، کورونو کې بند شو، نو دا هغه فروټ دا او چې اسلام آباد کې کمپیریټیولی هغه کیسونه لږ کم دي، خو څنګه چې د وخت تیرې دو سره خلکو د لږ پرولانګ شو، نو خلکو هغه احتیاط پرې خودلو، خلک واپس بهر ته راووتل او هغه احتیاطي تدابیر پرې خودل. نو څو پورې چې دغه احتیاطي تدابیر پرې خودل شو، اوس په اسلام آباد کې هم دا دي چې مرض خورېدل شروع شو، نو خلکو له پکار دي چې په دې کې د ګورنمنت سره او د خپل ځان سره ښه کول دي، یو قسم ده د خپل ځان سره، د خپل فیملی سره، د خپل بچو سره دا ښه کول دي چې خلک سایډ ته شي، بل احتیاطي تدابیر استعمال کی. نو په دې باندې یوازې د خپل قوم سره نه بلکې د خپل کور والا سره، د خپل ځان سره دا ښه کول دي. اور د کې پی کې خبره کو سوات، نو په موږ خو په ټي وي کې ګورو چې هلته کوم دا مرض رو لګیا دی، په بره باندې روان دی، او لا فی الحال د کنټرول په دغه کې نه ښکاري. ٹھیک جی مجموعي صورتحال تاسو سوي نه یالته کې اسلام آباد کې خو چون کې ایجوکیټډ خلک دي، جاب والا خلک دي ټول، نو الته کې خو دغه کنټرول وي کسنګا. بالکل جی، وو په څنګه چې ما ذکر وکړ ولنې هفته چې وا یا دویم هفته چې وا پاغي کې خلکو لګ احتیاط کو خدای نه پس رو هغه خلکو احتیاط پرې خو بل اسلام آباد ک د اسلام آباد مین ایریا وګورو، نو پاغي کې خو بیا خلک لګ کوشش کوي، لګ احتیاط کوي، خو کم چې سایډ ته علاقې د پینډای یا د خوشا بازارونو چې کم دینو سو کم پورې چې دا اوس ګورنمنت لګه ازادي ورکړو، نو هغه نه خلک غلطه فائدہ اخلي، هغه هغه احتیاطي تدابیر هم پرې خودل او بهر تر اوتلیم شروع کړل. نو که په سړک باندې وته قاریږي، خو کم چې سایډ ته علاقې دی هلته کې خلکو هغه خپل کوششونه او احتیاطونه ختم کړل. اصل کې څومره مسله وګدي کې دومره خلکو ته څومره مرض زیاتېږي، هغه مردا خلک وایي چې دا بس اس نه دی او دې کې سنشته کنه، نو دا غي د وجه نه دا مسله رو پرانیږي. بس قوم له پکار دي چې منحص القوم په مونږ کې دا یو احساس راشي چې د خپل ځان د پاره نه بلکې د بل کس د پاره، د بل گاونډي د پاره، خپل معنی د پاره کوشش وکړي. اور ټیک بالکل ټیک. حیدر علي پروګرام را غونډو اخره کې خپل سم میسج ورکوي، هغه نه پس د خبرونه ختمولې. بس زما خو دا میسج دی کتونکو ته چې کم سے کم بیماری چې هر قسمي دا غلط سیریس اغسته پکار دي او مزاح پسې نه دی پکار، ځکه چې د کتو ماسک واجه پتا پسې سو کو خاندي، نو هغه دا جړه نه خدای چې بیا پتا پسې یا کور والا جاړي یا تو په خپل کور والا پسې جاړي، خو دې د چا په خندا باندې ستا هیڅ هونه کیږي. خو خپل احتیاط دغه لږ کونته کې احتیاط چې دا ډیر زیات ضروری دی او د خپل حکومت سره خپل ګورنمنت سره تعاون پکار دی. بالکل ډیر مننه حیدر علي، موږ له ټایم راکولو یو جهان مننه.
جی ګرانو کتونکو تاسو زمونږ نننې پروګرام وکړو په هغه کې مونږ تاسو سره د سوات او د جرمني او د کلی سوات نه مونږ دغه واغستلو مرګري واغستو لایو او دا وی خبرې اترې تاسو واورېدې د ټولو نه اهم او د ټولو نه ضروری چې کوم امر دی کوم خبره ده هغه د احتیاط واحد علاج دی دغه بیماری او دا به مونږ دغه نه بچ کی مونږ بار په خپل سکرین په ذریعہ باندې دغه ریکوست کو تاسو ته چې تاسو چې کوم دی احتیاط وکړئ او دا کوم بیماری چې راغلي دا کوم وبا چې راغلي دا په پوره دنیا کې خوره ده خدای ته وګورئ غب مګنئ دا مذاق مګنئ د دینه مړی هم شوی دی په پوره دنیا کې په زرونو په لکونو باندې او د دینه په لکونو خلک چې کوم دی هغه افیکټ شوی هم دي نو احتیاط به مونږ بچ کی د یو بل نه لګ لريواله وساتو ګلوز استعمال کو ماسک استعمال کو لاسونه چې کوم دی هغه د ورځې کم از کم یو 60 سکندو د پاره بار وینځو نو دغه ټول احتیاطي تدابیر چې دا په خپل کو حکومت چې موږ ته سوي چې په هغه باندې عمل درآمد کو ډیر مرګرو زموږ سره په دې پروګرام کې د کمنټس په لار باندې شرکت کو د ټول مرګرو ډیر مننه چې زموږ سره په دې پروګرام کې شامل شوي زموږ پروګرام خو کو او مخې ته شیر ضرور کوي ځکه چې دا یو آگاهی پروګرام دی تر یو بل پروګرام پوری خپل قربا مظفر شاه بچا اجازه ورکړي الله پامان